بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين. دا سورة دا قرآن حکیم دا دیلون دا سورة المطففین. مطففین مانا دا کمی کون کی آغا کسان چه ناب تول کئی نو چه بل نا اخلی نو بیا درانا اخلی او چه اغل ور کئی نو بیا سپک ور کئی. نو اللہ رب العالمین دا غید پارا وعید شدید ذکر کرده دا. او دا سورت هم مکی سورت دے نو آغا مضامین ثلاثه پکی دی او خصوصا دا قیامت او دا معاد تذکرہ ذکر مخیم دا معاد تذکرہ واپدی کم اللہ تعالیٰ فرمائی یوم یقوم الناس لرب العالمین. دا ټول انسانیت دا رب العالمین تمخی تولاڑی نو دا آغی ورد دا پارا دی پکار دی ځان لا انتظام او ځان لا داغی دا پارا تیاری ہوکی. نو اللہ رب العالمین فرمائی ویل للمطففین ویل کنددا یا حلاکت او بربادی دا دا پارا دا حقی خلقو چاگا نقصان کون کی دی کمی کون کی دی. او مطففین سوک دی الذین یدکتالو دا حق کسان دی چکل دوی ناپ گئی علی الناس یعنی پا خلقو باندے یستوفون یعنی داغن اخلی ذان لا یعنی اذکتالو لانفسهم ذان لیتی اخلی او تل ادب الاس کدا یستوفون ندی پورکی حقی لرا یا طول پورکی وَإِذَا كَالُوهُمْ لِلْغَيْرِ او چکل دوی ناب کی دبل دپارا او وزنوهم او یا طول کی داغی دپارا نیخسرون یا دوی کمی کی پاگی کی خو یو خدا دے کہ پناب طول کے سو کمی زیادے کی نداغی دپارا دا وعید او دا زورن دا. او علماء مفسرین ہوئی کہ چلے چاہتا بل ڈیوٹی حوالہ دا جس ذمہ داری دا او دے حق سر تا نرسی بلکہ آگئی کی کمی کی او پاگئی کے نقصان کی کدے ملازم دے کدے ڈاکٹر دے کدے انجینئر دے پا سرکاری دفتر کی او کدے منسٹر دے او کدے چکم دے نو مدرس دے او خبر ڈیوٹی بسر ترسی او کوئی نرسولا ندے متفف شو او دا متففین دا پار اللہ رب العالمین دا سزا ذکر کرنے دا. الا یظن اولئک انہم مبعوثون آیا گمان نکی دا کسان کم کسان دا متففین دا گمان نکی جب تحقیق سردی و دوبارہ را پورتا کی کہ دا قبرون نا پاغ و رض باندے چاگا عظیم الشان رضا لیوم عظیم یعنی فی یوم عظیم پاغ و رض باندے چی ادری کی بدا طول انسانان یقوم یعنی من القبور را پورتا کی کہ بدوی دا قبرون دا پارا دا رب العالمین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین اس پاغ و رض باندے اپوزیشن دا سی کلا یعنی حقا ثابت رضا خبر کو ثبوت سرا بتحقیق سرا کتاب الفجار اغا کتاب دا بدکارو چے دے چے سوک نافرمان خلق دے داغی اغا رجسٹر داغی اغا عمل نامہ لفی سجین خامخا پا سجین کے دا سجین سشے دے وما ادراک ما سجین قرآن پاک بخلا تعریف گئی تا تسعلم دے چے سجین سشے دے کتاب مرقوم دا یو دفتر دے محرزدہ مرقوم اللہ تعالیٰ وی یو محرزدہ دفتر دے لکہ سنگے چی دنیا کی مختلف دفتر دی نوی شناختی کارڈ دفتر دے او دا پاسپورٹ دفتر دے او بیاوی کخفل ڈیٹا گوری فلان کی دفتر تا بلاڑ شے او دا غینا بالا دفتر دے نو دا مختلف دفتر دی دا اللہ رب العالمین دا سجین یو دفتر مقرر کرنے دے کتاب مرقوم او دا فجار و طول ریکارڈ پاگے کے اغا موجود دے او دی ارواح چی دی نو اغم سجین تزی. وَإِلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ دا کسان دی چی تکذیب کی پورت قیامت باندے او تکذیب نکی پورت قیامت باندے لیکن ہر اغا انسان معتد چاگا تجاوز کون کے دے یعنی عن الحق اثیم او دے گناہگار او فاجر دے اذا تتلا علیہ آیاتنا چکل تلاوت کولے کی بدباندے آیاتنا زمانگا وائی دے چداخو اساطیر الاولین کلا حس کلا دا سے ندا اللہ ویدر تکذیب ندے پکار بل رانا علی قلوبهم ما كانوا یکسبون بل رانا بلکہ زنگ لگے دل دے قزنون دوی باندے دہا غشید او دہا گناہ چی دوی حقیل رکا سب کون کی دی. حدیث مبارک کہہ رہا دی چی انسان گناہو نہ کئی مجھے گناہو کی نہ پزل باندے یو طور تکے ہوشی نہ کہ اخلاص توبہ باسی نہ آغا طور تکے ختم شی او کون باسی نہ بیا آغا طور تکے قائمی چی بلا گناہو کی نہ بل تکے ہوشی چی بلا گناہو شی بل تکے ہو سر ہوشی آخر کا دازلے تک تور شی نہ بیا دا خیر خبر آگے تا نہ داخلی بلکہ آغا بیا بدا لگی نو
دغه قرآن حکیم کې الله تعالی دې ته ران ویل دې کلا بل ران علی قلوبهم دا د زړونو هغه زنګ دی ها کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون کلا انهم عن ربهم هیڅ کله دا سره دا په تحقیق سره دوی چې دي داغه پروردگار خپل نه په دغه ورځ باندې لمحجوبون ان لمستورون خامخا په پرده کې کړي شوی دي دی به الله سره ملاقات نشي کوي مؤمنان مسلمانان وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره او دا په پرده کې اخیستي دي دغه دې جوګه نه دي ثم انهم لصال الجحيم او بیا په تحقیق سره دا خلق چې د خامخا داخليدون کې جهنم ته او بیا به ویل کېږي چې دا هغه عذاب دی چې تاسو باغی باندې تکذیب کوو کلا دا الله تعالی بشارت ذکر کوي حقا ثابت را دا خبره په ثبوت سره چې په تحقیق سره هغه عمل نامه د نیکانو خلقو چې دا لفی علیین خامخا دا په علیین کې دا داغه دفتر جدا دی ښه دا د وو اسمانونو نه بره د عرش نه لاندې علیین یو مقام دی او د نیکانو ارواح او د نیکانو چې کوم دی عمل نامې هغه ټول الته اندراج شوي دي وما ادراک ما علیون او تا تفعلم دی چې علیین څه شی دی کتاب مرقوم دام یو محرزه دفتر دی هغه کې ټول ریکارډ پروت دی یشهده المقربون حاضری کی دغه دفتر ته هغه مقربین فرشتي چې کوم د الله تعالی مخصوص فرشتي دي په تحقیق سره نیکان خلق دي خامخا په نعمتونو کې دي دا الله تعالی انجام ذکر کوي على الارائك ينظرون او هغه تختونو باندې بناسوي على الارائك كالملوك لکه د بادشاہانو په ژوندۍ بتیری ينظرون ان الى نعم الله تعالى دا الله نعمتونو ته وګوري تعرف في وجوههم او تب معلومه اي مخاطبه په مخونو دغه جنتیانو کې نظره النعيم اغه تر تازگی د نعمتونو اې د مخنه په پته لګی چې لکه دا سړی پاس دی ها او دا کامیاب دی روم تر تازه مخ يسقون من رحيق مختوم سکول کیږي په دغه جنتیانو باندې اغه شراب من رحيق خالص شراب دا د جنت هغه شراب دی مختوم چې باغی باندې مهر لګیدل دی هغه ټاپه بدل اورانه شوی نه ښه ختامه مسک او هغه اخر د دې چې د مسکون چې کله دا شرابو د جنت والا اوس کی جنتیان نو دی هغه اخیری چې کوم اخر وي هغه مسکون هغه په شان د مشکو د خوشبوئی په شان دی بوئی خون به جدای او لا بوئی به جدای هذا مشکو په شان دی بوئی وفي ذلك فليتنافس المتنافسون او په دې نعمتونو کې دا کوم چې بیان شو خامخا سیالي دی او کې هغه سیالي کوونکی الله وی د دنیا دوړ مکو یو بل سره که دوړ کوي یو بل سره ریس کوي نو د آخرت دا ریس کوي یو بل سره وفي ذلك فليتنافس دي ته وي چې یو بل سره سره سیالي کوي یو یې زبډیر کوم بل یې زبډیر کوم هغه کله په دنیا کې او کله په آخرت کې الله وی د آخرت په معاملې کې تنافس کوي دې کې مینا ښکارا کوي ومزاجه من تسنیم او هغه ګډون دغه شرابو چې دی من تسنیم هغه د تسنیم دی دغه شرابو کې د تسنیم داغه چې کوم د خلط هم شوی اوس تسنیم څه شي دی عینان دا یو چینه ده تسنیم د جنت یو چینه ده نوم یې تسنیم یشرب بها المقربون چې وګ بس کی باغی باندې مقربین د دربار الهی چې کوم مقربین بندگان دي هغه بلدین او بس دا هو تبشیرات شو او دا تخویفات دي د تغییر سره هغه کسان چې هغه جرمونه کړی دي کفر شرک او نور ندی وکانو من الذين امنوا يضحكون ودوی چې دی په ایماندارو مسلمانانو پورې خنداګانې کولې حضرت بلال او حضرت عمار او غربا د صحابه کرامو ټوکې به پورې کولې او هغه وخت چې کله دی وتی ریدل په دی باندې یتغامزون یو بل ته اشاره کولې کافرانو به یو بل ته اشاره کولې ښه ای دغه او دغه دې وې چې د جنت ته ځم ښه نعوذ بالله خنداګانې به کولې الله تعالی وی دا هغه خلق دی واذا انقلبوا الى اهلهم او باغ وخت چې کله بدی واپس شو خپل اهل عیال ته او خپل کورونو ته انقلبوا فقيهين ندی به واپس کېدل خپل کورونو ته په دې حال کې چې دی به متکبر او فقيهين متکبرین ډېر د تبختر او ډېر چې کوم نه تکبرانه چال هغه سره چلیدل واذا راوهم او باغ وخت چې کله بدی اولیدل دي مسلمانانو لره
قالوا ان هؤلاء لضالون وإل بدی کافرانو چې په تحقیق سره دا مسلمانان چې دي خامخا گمراهان دي گمراهان پخپلو او مسلمانان به یادول نعوذ بالله ودا د پلار او د نکاح غلار پرېغه د ګوره گمراه شوی وما ارسلوا عليهم حافظين او نور علی بن شوی دا کافران په دغه مسلمانانو باندې حافظین ان حافظین لاعمالهم چې دا ګینه نگرانانو د دوی د اعمالو الله ما کله دا ویلی چې تاسو ردی منه ټرانه او تاسو د دې نگرانی کوئ الله دا خبره نه فاليوم الذين امنوا نفس ننرضي ان پورز قیامت باندې هغه کسان چې ایماندار دي او ایمان راوړل دي نو دوی په کافرانو پورې خنداګانې کوي بدل وته واخلي على الارائك ينظرون او په حال کې چې دغه مسلمانان على الارائك اغیب باغ تختونو باندې وی ينظرون او ګوري باغ نعمتونو د الله رب العالمین ته یا جهنميانو ننداره بقیخه اغي ته تماشي کې ينظرون لاهل النار هغه مخکې دي شی سوره الصافات هل سوء الكفار ما كانوا يفعلون فتحقیق سره بدل ورکول کېږي کافرانو ته هل سوء یعنی قد سوء فتحقیق سره بدل ورکول کېږي کافرانو ته د هغه عمل چې دوی هغه لرکون کې دي بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت دا سورۃ د قران حکیم د دینم د سورۃ الانشقاق دغه انشقاق وی سری کېدو ته او چاودو ته او بده کوم د اسمان د چاودلو ذکر دی چې قیامت کې اسمانونه او چاودي او سری بشي دا مکی سورۃ د نو هغه مضامین ثلاثه او د هغه د اثبات لپاره هغه دلایل په اجمالی تور باندې په دې مختصر سوراتونو کې هغه ذکر شوی دي مخکې د جزاء د ورځې بیان دی او د هغه د جزاء بیان دی او په دې کې د جزاء بیان دی او د قیامت د ورځې هغه منظر دی الله رب العالمین فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت باغ وقت چې کله د اسمان بسری شي واذنت لربها وحقت او دې به حکم اومني د پروردگار خپل چې الله تو وسری شي وسری دا الله اډر دی وحقت او حق د پدې اسمان باندې چې دې د الله حکم اومني دا خو الله وی دا انسانان دي چې دې به کله سرتا وي اسمان چې دې اغم د الله د حکم نصر نه تا وي او حقت یعنی وحق لها دا غي د پردا لایق دي چې د الله رب العالمین په هغه حکم باندې عمل وکي واذا الارض مدت او په هغه وخت چې کله د ازمکه مدت معنا بوسیتت دا براون غختل شي د ازمکه به الله رب العالمین دا راون غاړي لاول به اوګد کی ځکه چې دا غرونه او دا کندې کندري دا به نه ټولي وسی ازمکه به خفر اخشي او بیا به الله رب العالمین راون غاړي ختم بشي والقد ما فيها وتخلت او راوب غرزي د ازمکه هغه څه به د ازمکه کې دي ما فيها من الموتى دا څومره مړي دي یا دا څومره خزاني دي بزمکه کې پرتی دي نو دا وټول چې کوم نه هغه واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها وتخلت او وزګار وشي دا څمکه دا غینا من خزمکه ډکه د مړونه او دارنګ د خزانو نه باغرت وټول بار راولي واذنت ربها وحقت او دا به حکم اومني د پروردگار خپل او لا يقدر دې لپاره چې حکم د الله دی اومني یا ایها الانسان الله رب العالمین انسان ته خطاب کوي او انسان په تحقیق سره ته مهنت کوونکې په طرف د پروردگار خپل باندې قدحن باغ مهنت کول سره او مشقت کول سره فملاقي تبه ملاوي کې د الله رب العالمین سره ور انسان زندگی ټول د مشقتونو د اول دنیا تراغه عالم ارواح کې او بیا عالمي بیا دا غیر چې کم دینو ارحام د امهات تراغه بیا وړو کې او بیا غټېدو او بیا قسمه چې کم دینو حالات په انسان باندې راځي اخر په قیامت قبر او بیا به الله سره ملاويږي اوس چې کله الله سره ملاويږي نو خلق بدو قسمي یو پاس او بل فعل فاما من اوتي كتابه بيمينه دا یوم الجزاء بیان دی فسوف يحاسب حسابا يسيرا چخیلاس کې چا د عمل نامه ورکړي شي نظر د چا غسل به حساب کړی حساب آسان وينقلب الى اهله مسرورا او دې بو واپس خپل اهل عيال تا ال تکم اخرت کې د کم یعنی مرکز دی او داغه کم کور دی
مسرورا په دې حال کې چې دې ډېر خوشاله چې وایي د غپاش شو. واما من اوتي كتابه وراء ظهره او هر چې هغه څوک چې ورکړي شي هغه ته هغه عمل نامه داغه شاته رستو د شاته دنا نو په کس لاس باندې او د شاته طرفنا توهین له فسوف يدعو ثبورا نزرد چې او بلی دې هلاکت درا ثبورا یعنی هلاکن دی وی یا خدای ما مړ کې مال مرګ راول چې خلاص شم دې مصیبت نه خو خلاص یې دل چرته ويصلى سعيرا او داخل مشدي هغه اور د جهنم ته او په تحقیق سره و دې په خپل اهل کې یعنی په دنیا کې مسرورا الله وی آخرت کې وځه خوشاله نه د خوشالۍ کړي دي. انه ظن ان لن يحور په تحقیق سره د بدا ګمان کو چې هرگز بده واپس نشي الله رب العالمین ته. لن يحور ان لن يرجع الى الله تعالی بعد الموت بینما بلا ولنذا په تحقیق سره پروردگار د چې دې ناغه بد باندې بینا دې د علم په لحاظ سره او د قدرت په لحاظ سره. فلا اقسم بالشفق نو بس زما د قسمی په شفق باندې. شفق هغه سرمایي د جکم د غروب آفتاب نه پس هغه جکم د اسمان په کنارو کې وی مغرب طرف ته یا غسبینواله دی شفق احمر هم دی او شفق ابيض هم دی. نو الله تعالی زما د پدی باندې قسمی. والليل وما وسق او قسم دی زما بشبی باندې وما وسق او هغه وسق معنا جمع چراغ غونډي د شپه غیلرا په دې شپه کې دا څومره سيزونه چې شپې په احاطه کړي ده. والقمر اذا اتسق او دما د قسمی پس قومي باندې شکل دا اتسق یعنی اذا تم شکل دا پورا شي بدر ته نه جوړ شي د سوار لسمه قومي شي. الله وی زما د سوار لسمه پس قومي باندې قسمی شه. لا تركبن طبقا عن طبق نما او تا حکم داده چې تاسو بغیر الله باندې قسم نه خورئ او الله رب العالمین چې دی هغه بغیر الله باندې هغه قسم خوري. دا غي وجه ده چې ما او تا چې قسم خورو نو هغه شی داغه تعظیم مونږ داغه قائلین هغه د عظمت بستر باندې ګورو نو هغه سه عظمت چې د الله څنګه دی نو دا د غیر الله نشته. نو څنګه چې د غیر الله سجده حرام ده او د غیر الله نظر و نیاز حرام دی او داغه عبادت حرام دی نو د غیر الله داغه چې کوم دی هغه قسم حرام دی او په خلاف د الله رب العالمین باندې. الله رب العالمین چې دا ټول کائنات داغه مخلوق دی او هغه یو شی باغې باندې گواه کوي شي. الله سپومای گواه کړه او الله تعالی چې کوم دې شپه گواه کړه. سوی لترکبن طبقا عن طبق چې خامخا تاسو به بدلې گئی د یو حالت نه بل حالت ته. لترکبن اصل کې دې ترکبون خو بیا غنون اعرابي ساقط شوی دی او نون چې کوم د مؤکد دی هغه کې پاتې شوی دی. نو خپل معنا د رکوب د سورلی انسان کله یو حالت تور سوريږي او کله بل حالت تور سوريږي. نو کله په ارحامو کې او کله بیا عالم دنیا ته راغی او کله بیا عالم برزخ باندې ورسور شو او کله بیا عالم آخرت ته لاړ. طبقا عن طبق په یو حالت کې پس د بل حالت. فما لهم لا يؤمنون سشوی د دې کافرانو خلقو د پاره چې دی ایمان نه راوړي قران ورته بیانېږي او په هغه وخت چې کله لوستل کېږي په دې باندې قران شریف نو دې سجده نه کوي الله رب العالمین ته بلکې هغه کسان چې کافران دي هغه تکذیب کوي په الله رب العالمین باندې. او حال دا چې الله رب العالمین عالم دی په هغه باندې. یوعون معنا یجمعون چې دوی راجمع کوي هغه لرا. الله رب العالمین فرمایي چې دا کم سيزونه دوی راجمع کړل کله کفر خبرې کوي کله کفر عقیده لري او کله کفر اعمال په ځان کې راوستي. الله وی دا ټول ما ته معلوم دي. نو بس خبر ورکړي ته باغ عذاب دردناک باندې. لیکن هغه کسان چې هغه ایمان راوړل دي او اعمال صالحه اختیار کړی دي نو دا غي د پاره داسې ثواب او بدله ده غیر ممنون یعنی غیر مقطوع چې نه د ختمېدونکي هغه. بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج دا سورۃ د قران کریم د دینوم د سورۃ البروج. بروج یا هغه برجونه دي چې کوم کتابونو کې راځي چې هغه په اسمانونو کې برجونه دي جوزا ده سرطان ده اسد ده یا هغه مراد دي. او یا بروج معنا النجوم الكبار لوی لستوري هغه اسمان چې د لوی ستورو خاوند دی. دا بلا سیارات او ستارات هغه مونږ په اسمان کې په نظر باندې راځي. نو دغه سورۃ دوی سورۃ البروج الله تعالی باغی باندې قسم خورل ده. دا مکی سورۃ ده نو هغه مضامین ثلاثه دي
او داغي د تایید او د اثبات لپاره د من قبلنا یو واقعه الله رب العالمین ذکر کړی ده چې هغه اصحاب الاخدود دي. داغي واقعه هغه الله تعالی د استشهاد په جوړ باندې ذکر کړی ده چې د مکذبین او انجام هغه خطرناک دي. او چونکه مخکې معاد دی په دې صورت کې هم د معاد او د بعث بعد الموت داغي تذکرہ ده. نو دلته را درې سيزونه دي. الله تعالی وی یو د ما قسمی والسماء ذات البروج اخوشو واليوم الموعود او وشاهد ومشهود. یوم الموعود څه شی دی؟ شاهد څه شی دی؟ او مشهود څه شی دی؟ نو یوم الموعود چې دی نو دا یوم القیامه دغه دا غي ورځ وعده کړی شوی د قیامت برازي. او شاهد چې دی نو دا ورځ د جمعې ده. دغه چې ورځ د جمعې هغه موږ باندې راځي. اوس بل جمعه را روانه ده، بیا بل جمعه را روانه ده چې زندگی وي، نو دا شاهد ده. او مشهود چې دی نو دا یوم العرفه ده. دغه چې د عرفات په میدان کې ټول حاجیان الته یو ځای شي، نو دا ما او د کامان خلق حاضری کوي، نو دا ټول حاجیان شاهدین دي. او د غورس چې نو دا مشهود ده، هغه ته حاضری کړي شوی ده، هغه میدان ته هغه ورځ ده، هغه خصوصي میدان. نو الله تعالی په دې باندې قسمونه کوي. او بیا الله رب العالمین هغه واقعه د من قبلنا هغه ذکر کوي چې هغه واقعه د اصحاب الاخدود ده. مفسرینو تفاسیرو کې ذکر کړی دي چې دا د حضرت عیسی علیه السلام د رفع سمان بعد او د پیغمبر علیه السلام د بعثت نه وړاندې دا واقعه شوې ده چې دا یو بادشاہ دی ذو نواس، او د هغه بادشاہ په وخت کې یو ساحر او چې هغه به سحر کوي او د جادو چرچا ډېره زیاته وه. نو په هغې کې داسې وشو چې هغه ساحر او هغه بادشاہ مشوره وکړه چې د زندګۍ څه اعتبار نشته، سواله دا جادوګر مړ شي نو دا ټول علم به د سره مدفون شي او خاورو له ولاړ شي. نو په کار دی چې کم از کم بل چاته یې وکړي. نو یو ماشوم یې وکتو او هغه له ټول سرکاري اعزازات او پروتوکول ورکو چې ستا ټوله خرچه په حکومت ده، خو ته به د دنه سحر زده کوې. هغه ماشوم به هغه له ته او خپل کرتب به یې د هغه نه زده کوو. پلار کې چېرته یو راهب و چې هغه وخت کې هغه په دین عیسوي باندې او په حق دین باندې و. نو دا ماشوم به ناسته ولاړه د هغه راهب سره هم کېده، خو د راهب تعلیمات په ده باندې دومره غالب شو د دین عیسوي هغه چې هغه ساحر ته نه پاتې شو. نو دی بیا راهب سره کېناستو او ساحر چې دی هغه یې پرېښودو. په آخر کې داسې وشو چې دی چې کوم دی نو هغه د هغه نه ډېر زیات متاثره دی او د هغه د هغه تعلیماتو نه یو ورځ په لاره باندې را روان دی او ډېره مجمع جمع ده. وی دا خیر خو دی دا خلک ولې دونه جمع دی؟ وی چې لوی اژدها راوتی را لوی مار دی او دا خلق تلی نشي په لار باندې. نو دې ماشوم یو کاڼی راواخیستو او یا الله که چېرې دا راهب په حق وي د ده دا دین ټیکي، نو چې زه دا کاڼی وولم چې دا اژدها په دې باندې مړه شي، او که چېرې د ساحر دا دین او د هغه دا جادو ټیکي، نو چې زه دا کاڼی وولم نو چې بیا په دې باندې دی مړ نه شي. ځان له یو دغه قایم کړ. خو چې څنګه هغه کاڼی ورویشته د الله شان ته ګوره، خلق ته ډېر پریشانه و، خلق ته تښتېده او مرعوبه دی، او په دې کاڼي باندې هغه اژدها ولګېده او هغه په هغې باندې مړه شو. نو ټول خلق چې کوم دی نو دې ماشوم نه متاثره شو چې دا خو مستجاب الدعوات دی او دا خو چې کوم دی په یو نیک، نو خلق ټول د هغه چې کوم دی ملګري شو. نو بادشاه ډېر زیات پریشانه شو چې ګوره مونږ دونه سرکاري اعزازات ورکړي وو، دونه خرچې پې کېدې او دې ساحر یې پرېښود او د راهب ملګری شو. نو په هغې باندې د ده خلاف چې کوم دی نو هغه د کاروایۍ فیصله یې وکړه او هغه یې دا وکړه وی چې کوم دی نو راوی نیسئ او چې کوم دی سزا وله ورکوئ. نو دې له اول غر ته لاړ. نو دا خلق ورپسې ټول فوجیان او پولیس ورپسې غر ته لاړل چې مونږ یې راونیسو. د الله شان ته ګوره چې هغه ټول په خپله راورغښتل او دې ژوندی صحیح سالم پاتې شو. نو بادشاه بیا اډر وکړو، وی داسې وکړئ چې په کښتۍ کې کېنوئ او په دریاب کې ډوب کړئ. ښه نو چې هغه کم فوج پولیس او ملګري سره تللي دي چې هغې دې ډوبه هغه په خپله ډوب شو او دې بیا روغ صحیح سالم راغی. نو چې بادشاه بیا اراده کړو، نو بادشاه ده ورته وی غلام چې ته ما په دې طریقو باندې نه شي مړ کولی، ځکه زما مړ کوونکی چې دی هغه الله رب العالمین دی، زما ژوند او زما ساه د هغه په اختیار کې ده. البته دا ده چې که چېرې تا چې کوم دی نو یو غشی راواخېسته تا یا ستا ملګرو او په هغې باندې ما طرف ته یې راویشته او دومره یې وویې چې بسم الله رب الغلام،
ونوم د هغه الله چې هغه د غلام خالق دی او د مالک دی نه بیا به زمړ شم هغه طریقه باندې نو بهرحال هغه طریقه یې اختیار کړه نو دی خو شهید کو خو چې ټول خلق او عام خلق وکتل نو هغې وی چې واقعي د غلام دا مذهب چې و نو دا ټیکو بادشاه په غلطه دی او جادوګر هم په غلطه دی نو هغه ټول خلقو ایمان راوړ هغې کلمه وویښه چې لا اله الا الله عیسی روح الله چې هغې ایمان راوړو نو بادشاه هغه حیران دی چې مخکې خو یو کس اوس دا خو ټول قوم شو اوس دوی له څنګه سزا ورکړم نو اډر یې وکړو وی کندې وکنئ ښه نو لوی لوی کندې اخدود ویلی کي کندو ته وی لوی لوی کندې وکنئ او په هغې کې اورونه بل کړل او بس وی دا خلق چې دی وی دا ورته ورچول نو په هغې کې یو زنانه چې کوم دی نو هغې سره ماشوم په غېږ کې و نو هغه زنانه هم ایمان راوړی دی خو ځان خوږ دی چې کله هغه دې کندې ته ورنږدې شو او ورچولی نو هغه داسې رګوټې بادشاه طرف نه اډر دا و چې په خپله دانګئ او که څوک دانګي نه نو بس بیا به یې مونږ دنګو نو هغه چې دې کندې ته رانږدې شو نو لږه ګبراهټ شکار شوه نو هغه د غېږې ماشوم ورته الله تعالی ګویا کړو چې ای مورې مه یېرېږه او قسم بالله په دې اور کې چې کوم دی د جنت هغه بوی راځي نو بس نو ټول خلق په دغه طریقې باندې چې کوم دی نو هغې ته سزاګانې ورکړې خو هغې د خپل ایمان نه د هغې نه واپس نه شو نو الله رب العالمین هغه واقعات ذکر کوي الله تعالی فرمایي چې د ایمان دپاره خو خلقو په سابق کې هم داسې قربانۍ ورکړي دي نو تاسو په خپل ایمان باندې کلک ودرېږئ په کفر باندې کلک مه ودرېږئ بلکې د ایمان د هغې تحفظ وکئ او الله رب العالمین هغه چې کوم دی د مثال لپاره دغه یو واقعه هغه را نقل کی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج قسم دی زما په هغه اسمان باندې چې خاوند د برجونو دی او قسم دی زما والیوم الموعود په هغه ورځ د آخرت او د قیامت باندې یوم الموعود او قسم دی زما په ورځ د جمعې باندې او قسم دی زما په ورځ د عرفې باندې قتل اصحاب الاخدود قتل معنا لعنه دا خیری دی او دا داغي د پاره وعید دی ملعون دی هغه خاوندان د کندو چې هغه کند کنلې وي الله وی دا ټول لعنتی دي النار ذات الوقود هغه اخدود څه شي دي چې هغه اور دی چې هغه خاوند بلې دو دی د باغې کې ډیر اور بل کړي وو اذ هم علیها قعود هغه وخت کې چې کله دوی باغې باندې ناستو چار چاپېر او دوی تماشا کوله او مسلمانان هغه باغې کې معذب کول وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود او حال دا چې دوی باغ سبان دي چې دوی کول د ایماندارو مسلمانانو سره شهود باغې باندې حاضر او باغې باندې گواه وما نقموا منهم وذي جرم سو نو بد نو ګڼل دي کافرانو د دې ایماندارو مسلمانانو نه لیکن صرف دا خبره د دې کو جرمونه غداو لیکن دا خو جرم نه دی دا خو اصلي چې کوم نه مدح ده او دا خو صفت کمال دی دې ته ویل کېږي تاکید المدح بما يشبه الذم وما نقموا منهم دی بد نو ګڼل د دې ایماندارو مسلمانانو نه لیکن دا خبره چې دی ایمان راوړل په الله تعالی باندې العزیز الحمید او حسي الله تعالی چې داغه د بار حکومت د اسمانونو او د ځمکې دی او الله رب العالمین بار یو سیس باندې گواه دی او عالم دی په تحقیق سره کسان چې هغه عذاب ورکړي ایماندارو مسلمانانو ته فتنو یعنی عذبوا او دارنګ ایماندارو زنانو ته او بیا دې توبه ونه وخت کړه نو بس داغي د بار عذاب د جهنم دی او داغي د بار عذاب سیزون کې دی الحریق یعنی المحرقه دا باغی په مقابله کې بشارت دی تحقیق سره کسان چې ایمان راوړل دي او اعمال صالحه کړي دي داغي د بار جنتونه دي بای ولاندې ورو داغي نه نهرونه ذالک الفوز الكبير ان بطش ربک لشدید په تحقیق سره پکړه د پروردگار څخه خامخا ډیر سخت دی الله چې کله رانیول کوي نو هغه دې په سختۍ باندې کوي او په تحقیق سره الله رب العالمین چې دی د اول نه پیدا کوي د مخلوق لرا او بیا به دوباره کوي د مخلوق لرا او دغه الله رب العالمین چې دی الغفور الودود هغه بخشش کوونکی دی خپل عبادت ته الودود او مینا کوونکی دی د ایماندارو مسلمانانو سره ودود دی ذو العرش المجید او خاوند لوی عرش دی او المجید الله رب العالمین چې دی هغه بزرگ دی لوی یعنی مجد او بزرګي والا دی او کون کې دی الله رب العالمین خامخا دا غکار د بار چې وګړي غیلرا هل اتاک حدیث الجنود
ان قد اتاک فتحقیق سر راغلی تا تا هغه واقعا او هغه خبر د هغې لښکرو کومې لښکرې فرعون و ثمود چې هغه فرعونیان دي او یا ثمودیان دي او یا نور کافران دي بلکې هغه کسان چې هغې کفر کړی دی فی تکذیب کفرو یعنی من قومک پیغمبر علیه السلام ته وایي ستا په دې قوم کې چې دا کوم کافران دي نو دوی په تکذیب کې دي یعنې تکذیب د قرآن پاک کوي والله من ورائهم محیط او الله رب العالمین د دوی نه احاطه کوونکی دی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحیم نو دا په لوح محفوظ کې دی چې هغه لوح محفوظ د اسمانونو نه بره الله رب العالمین پیدا کړی دی بسم الله الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب دا سورة دا قرآن حکیم دا دینون دا سورة الطارق طارق وإلیکی کی هر حغسیس تا چه دا شپی را دی خصوصا ستوره دکا ستوریم دا ورد نخکاری بیا دا شپی را پیدا شي نو اللہ رب العالمین باغی بانی قسم خوڑے لدے دکا سورة دا وإلیکی کی سورة الطارق دا مکی سورة دے قبل الحجرت نازل شوه دے او هغه مضامین هغه بدی کې په مؤکد انداز کې هغه بیان شوی دي او الله رب العالمین د قیامت متعلق انه علی رجعه لقادر یوم تبلى السرائر یو ورځ الله تعالی وی را روانه ده او دا ټول انسانان به الله تعالی بیا واپس کوي نو الله رب العالمین فرمایي والسماء والطارق او قسم دې دما په اسمان باندې او قسم دې دما په ستوري باندې طارق نو یا هغه ستوره دې چې هغه ته ثریا ویل کېږي او یا مطلق نجم او مطلق ستوره مراد دي دا هغه د شپې راځي او د شپې ښکارا کېږي وما ادراک ما الطارق او تا تسلم دې چې طارق څه شی دی النجم الثاقب هغه یو پړقېدونکی ستوره دی چمکدار ستاره ان كل نفس لما اوس هغه جواب د هغې دپاره دا دی الله قسمونه وخوړل نو جواب قسم دا دی ان كل نفس ندے ہر یو انسان لما علیہا یعنی الا علیہا لیکن پدغ ہر یو انسان باندې حافظ یو نگران موجود دیکھا اللہ وصف دا اعمال او صف دا طول ریکارڈ دا نوٹ کی نو دا نه د چې انسان زندگی د قشانت محمل ده بلکې دا د یو مقصد د پاره ده او آخرت کې بداغي نتیجه وځي فلينظر الانسان مما خلق خامخا ودي ګوري دا انسان چې د سشي نه پیدا کړي شوی دی الله خپل آغاز ته وګوره خپل آغاز ته وګوره نو خپل انجام به معلوم کی خلق مما ان دافق پیدا کړي شوی دا انسان دا غوونه چې هغه ټوپ وهم کی دي دا هغه نطفه د ساس کې نه پیدا شوی دی او راوځي د غساس کې د معنی من بین الصلب والترائب فمن دا غشا او د سینو کې صلب شاده او ترائب دا د مخې د سینې د اډو کې دي نو په رجالو کې په صلب کې دی او په نساء کې ترائب کې دی انه على رجعه لقادر او په تحقیق سره الله رب العالمین چې دی په دوباره کولو د دق انسان باندې چې بیا ځان ته پیش کی او بعد الموت شي خامخا قدرت مندون کې دی په هغه ورځ باندې تبل السرائر چې ظاهر بشي هغه ټول رازونه پټې پټې خبرې پټې پاتې نشي فما له من قوة ولا ناصر نشتره لپاره طاقت او نشتره لپاره څوک مددگار چې د الله رب العالمین نه بیاګینی د اخلاص کی والسماء ذات الرجع او قسم دی زما په اسمان باندې ذات الرجع چې هغه خاوند واپسې دی ذات الرجع چې اسمان خاوند واپسې دی معنا دا غي چې خپل کم هغه حرکات دي نو هغه په خپل ترتیب باندې هغه ته بیا واپس کیږي او یاد ده چې ذات الرجع دی واپس کیږي په باران سره نن باران شو بل بیا باران شو بیا واپس بیا باران شو خپل ډیوټي ته هغه ته چې الله کوم ډیوټي حواله کړی الله تعالی بار بار هغه پر ډیوټي کوي ښه والارض ذات الصدع او قسم دی زما پزمکه باندې چې هغه خاوند د سریدو دا د ازمکه سری شي نو دا غي نه نباتات راوځي د ازمکه د سینا وشليږي نو الله وی زما دې بدی باندې قسم چې انه لقول فصل تحقیق سره دا قران شریف چې ده دا یو وینا ده چې جداواله راولي هما بین د حق او د باطل کې قران حکیم دا د فیصله او کتاب او دا د حق او د باطل امتیاز راولي وما هو بالهزل
او نه دا قرآن شریف اسی ټوکې عبس نه دی نعوذ بالله انهم یکیدون کیدا فتاقی سردا کافرانو مشرکان چې دي تدبیر جوړي په تدبیر جوړولو سره د قرآن خلاف د پیغمبر علی السلام خلاف او د دین خلاف او د تدبیر جوړو په تدبیر جوړولو سره د اسلام د تحفظ د پاره او د قرآن د دفاع د پاره الله تعالی دې حفاظت کوي پس مهلت ورکدي کافرانو ته امهلهم رویدا مهلت ورکدي تلک غونتا دې رسو چې کوم انجام را روان دي بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى لا سوره القران مجيد دې نوم دې سوره الاعلى دغه الله رب العالمین یو صفت پدې کې ذکر دی ربک الاعلى هغه پروردگار چې هغه اعلی ذات دی او ډیر اوچت دی نو دغه سورۃ دوی سورۃ الاعلى دا مکی سورۃ دی نو هغه مضامین داغه اثبات او داغه د لپاره اجمالی دلایل او پاول کې د الله رب العالمین د وحدانیت او د بڑای او داغه د پاکۍ داغه بیان چې داغه مدعا ده د قران حکیم بنیادی توحید د الله رب العالمین الله رب العالمین فرمایي نو مخکم پاغه کې د قیامت بیان شو انه علی رجعه لقادر او بدی کې الله رب العالمین فرمایي چې رسو ګردا سے وخر روان دي بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقى مدا ټول نماعات داغي ذکر دي بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى تسبیح وای دا غنوم د پروردگار ستا چې هغه ډیر عالی او ډیر اوچت ذات دی چې هغه د شریک نه د اولاد نه د هر عیب نه پاک دی حسی الله رب العالمین چې هغه پیدا کړی دی ټول مخلوق لرا فسوا او بیا برابر کړی دی ټول نظم او داغه انتظامات او تدبیر هغه الله تقبل کوي والذي قدر فهدى او حسی الله رب العالمین چې هغه اندازه کړی دی هر یو شی لرا تقدیر الهی دغه دوی کلب امری کلب رزق بسونه خوري علم بسونه حاصلې فهدا او بیا الله رب العالمین اغیتا کو یا ور کړی دا یعنی فهدا الى ذلك الشيء هدایت ورته کړی دی والذي اخرج المرعى او الله رب العالمین فاغذات چې هغه را وخت کړی دا غیا لرا مرعى الله تعالی فرمایي دا غیاګانې د دې خالق هم الله دی یعنی سارو بس کول فجعله غثاء احوا بس ګرځول دا الله رب العالمین دغه غیا لرا او دغه شینکی لرا غثاء الله پاک ګرځول دا غی لرا وچا احوا او تورا دغه دا غیاګانې بیا وچی شي او بیا ریزه شي او چې کوم نو هغه تقسیم شي سنقرئك فلا تنسى باول کې پیغمبر علیه السلام ته جب قرآن پاک را نازلې دو پیغمبر علیه السلام بزر زردان سروي چې مان چرته هیر نشي مخکم الله تعالی فرمایي لا تحرك به لسانك لتعجل به او دلته وت الله رب العالمین فرمایي چې زه تا ته پڑھاو کوم الله تعالی وسانه وير کیږي نه الا ماشاء الله الا ماشاء الله چې کوم الله وغواړي چې دا دې منسوخ شي منسوخ التلاوه والحكم جميعا چې تلاوت هم ختم شي او حکم هم ختم شي نو دا هغه بیا ثانه میر شي او د امت د ظلم نه هم اغوځي سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله زرد چې پڑھاو وکړو مونږ ته قرآن پاک لرا تا ته ورته قرائت مونږ وکړو نو بس نه بیر کیږي ستانه اے پیغمبر علیه السلام دا قرائت ده لیکن هغه چې وګړي الله رب العالمین او تحقیق سره الله پاک چې عالم نه پاک ښکارو خبرو باندې او هغه چې پټی دی راغله انسانان لکه پټی دي یا ښکار دي الله په ټول با خبر دی ونيسرك لليسرى او آسانی درکو مونږ ته د بار د هغه آسانی څه مطلب معنا دا چې کوم د جنت اعمال دي او کوم چې کوم نه د کامیابی لار ده الله تعالی فرمایي دو تا او مؤمنین او مسلمانانو ته هغه کې سہولت ورکو دا غي نشاندهي ورته کوم فذكر ان نفعت الذكرى بس نصيحت کو اے پیغمبر علیه السلام ان نفعت الذكرى کچره نفع ورکی هغه نصيحت ورکول یو خدا سے زید چې ته کوی کده نصيحت کو نو فائدہ خو نور کوي او الټا تاوان جوړیږي ها اذن نعوذ بالله خدای د پکې کنځري وکي او یا داسې بدبخت کافران دي فاسقان دي چې هغه نور په دین پورې نو بیا خو هغه دی کې خاموشي خدا چې مزید چې کوم نه هغه نقصان ونشي او چې کوم دی کې نصيحت فائدہ ورکوي نو بیا نصيحت کوا او د توحید او دارنګ د قران داغه بیان ورته کوا سيذكر من يخشى
او زرد چې نصیحت به حاصل کی هر غسوب چې غیریږي د الله رب العالمین نه او ډډې ته بشي د نصیحت نه هغه څوک الاشقى چې هغه بدبخت دی الذي يصل النار الكبرى هغه سړی چې هغه داخليږي هغه لوی اور ته پر دنیا اور نه دا وړ دی هغه لوی اور د آخرت دی او هغه داسې اور دی چې ثم لا يموت فيها ولا يحيى بیا به نه وفات کیږي او نه به مړ کیږي دا جهنمی باغې کې او نه به ژوندی کیږي مسلمانه ولا يحيى حیاتا ينتفع بها داسې زندگی به متنی چې باغې او ته فائدہ ملاو شي مطلب دا چې جون به یې خو په جون به حساب نه هلک وی نمرې او نه رغیږي ولا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى فتحقیق سره کامیاب دی هغه څوک چې هغه ځان پاک وساتو تزکا یعنی په توحید پاک کلمه نصیب شو کلمه طیبه او یاد کاغه نوم د پروردگار خپل لرا او به موز ادا کو وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیات الدنیا الله تعالی شکایت کی د خلقنا چې بلکې تاسو ترجیح ورکوي او ورکوي هغه ژوند د دنیا لرا او آخرت دې هغه ډیر بهترین دی او ډیر پایدار دی فانی واغست او باقی پر اخوان ان هذا لفي الصحف الاولى قل دا مضمون چې آخرت باقی دی او دنیا فانی ده الله وی دا مضمون یواد قرآن کې نه دی بلکې دا باغ صحیفو رنبنو کې هم موجود دی چې هغه صحیفې د ابراهیم علیه السلام دی او د موسی علیه السلام دی بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاك حديث الغاشیه دا سورۃ د قرآن مجید د دینونو د سورۃ الغاشیه غاشیه د قیامت بنومونو کې یو نوم دی غاشیه معنا راګیرون کې او دا قیامت بم دا ټول خلق را لاندې کی او راګیر وي کی نو داغه تذکرہ پکې دا سورۃ توي سورۃ الغاشیه دا مکی سورۃ ده قبل الهجرت نازل شوه ده او پدې کې مضامین سلاسل او خصوصا د آخرت احوال هغه کې الله تعالی په تفصیل سره بیان کړی دي مخکم الله رب العالمین والآخرة خیر وابقى او پدې کې الله تعالی هل اتاك حديث الغاشیه دغه بار چې ټول انسانیت آخرت طرف ته پیشے طرف ته او حساب طرف ته متوجه شي الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاك حديث الغاشیه یعنی قد اتاك فتحقیق سره راغلی تا ته هغه خبره د قیامت غاشیه د قیامت نوم دی چې ټول خلق براګيري نو دا غي واقعات سب قرآن پاک کې دا غي حالات هغه ذکر شوی دي تفصیل دا دی وجوه يومئذ خاشعه دیر مخونه په د قورت د قیامت باندې خاشعه ذلیلوی خکت استرګی دا جهنميان دي او کفار دي عامله او غیب عمل کون کی وی غیب چې کوم دین په جهنم کې به الله رب العالمین هغه هغه خپل ستړي او داغه غکارونه سوق بغیر تخیجی او واپس برار غړي غیر تخیجی واپس برار غړي او سوق چې کوم دین هغه په نورو یعنی اعمال باندې چې څنګه اعمال بدی کړي داغه مطابق وتا یو عمل حواله کیږي دا عامله ده ناصبه او هغه ډیر ستړي وي الله تعالی جهنميان چې دي ډیر ستړي وي ښا دا دومره هغه و مشقت برداشت کړي وي او تکلیف چې داغه د وجه نه به کوري تصلا نارا حامیه او دا تصلا معنا تدخل او داخلي کې به دغه جهنميان هغه اورته حامیه چې هغه ګرم اور دی تسقى من عين آنيه او سکولې کېږي او دوی باندې د داسې چینینا آنیه چې هغه ګرم چینه ده د ګرمي اشیدل وبو داغه نه بدوی لا وبو ورکول کېږي او ليس لهم طعام الا من ضريع نبي دغه جهنميانو د پاره خوراک لكن د ضريعنا دا ضريع چې ده یا خو زقوم ده زقوم یابس اذا زقوم چې کله وچی نو بیا دې ته ضريع ویل کېږي اکثر چې کوم نه بده کې وی ساروي هم نه خوري او یا ضريع بل یو بوټي ده چې هغه چې کوم ده ساروي او حیوانات هم داغه نکر کوي نو هغه مراد دي طعام الا من ضريع د دې د پاره بل سفراک نشته لکن ضريع وي هغه وچ زقوم وي او یا د دې د پاره هغه نور چې کوم ده بوټي وي چې هغه ازغیدار دي او هغه د خوراک قابل نه دي لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن چې هغه بنصر وي دوی لرا دنیا کې خدای خوراکو کې وي د خیر کړه مسوره وکړم هغه بنصر بول کوي او نه به کار باندې راځي دول لګینا چې
لیکن یو سړی پې موړ شي وجوه یومئذ ناعمة دغه مکذبین دي او دا اوس مصدقین دي اهل جنت دي او ډېر مخونه به د ورځ د قیامت باندې ناعمة تر و تازه وي لسعیها راضیة او د خپل محنت باندې به خوشحاله وي چې هغه موږ دنیا کې کوم محنتونه کړي شکر دی هغه به ځای شو فی جنت عالیة او دیو په داسې باغونو کې وي چې هغه اوچت او عالی شان دي حسا هم عالی دي او معنوي مرتبه او الله تعالی ډېرې ورکړي دي لا تسمعوا فيها لاغیه او نا بوري دا مخونه دا لا تسمعوا کې ضمیر دغه وجوه ته راجع دی دغه اصحاب الوجوه دا اهل جنت او یا لا تسمعوا د مخاطب صيغه ده تبا ناور اے جنتی فيها لاغیه پدغه جنتونو کې لاغیه یو فضل بکواس لرا دنیا کې هو فضلیات سړی ډېر اوري بعضې وخت کې سړی کوي نه خو وایي اوري او هلته کې به لغوه او بېهوده خبره نه اوري جنت پاک ځای دی فیها عین جاریه او په دغې جنتونو کې داسې چینه ده چې هغه روانه ده جاریتون یعنې د هغې اوبه روانې دي فیها سرر مرفوعه او په دغې جنتونو کې داسې تختونه دي چې هغه اوچت کړي شوي دي اوچت تختونه په هوا کې ولاړ دي واکواب موضوعه او باغی کې داسې ګلاسونه دي چې هغه کې ښودلي شوي دي موضوعه هغه ګلاسونه به چې کوم دی نو په خپل خپل ځای باندې کې ښودلي شوي وي مثال په طور د اوبو څښلو کوم لوښی دی کولر دی نو د هغې سره خوا کې ګلاسونه موجود دي بدنظمي به نه ښه کولر شته چې ګلاس ګوري یو ځای له منډه بل ځای له منډه هلکه ګلاس چاسي کوي الله تعالی وی چې قرآن حکیم ته د نظم هغې تعلیم راکوي واکواب موضوعه او داسې ګلاسونه دي چې هغه کې ښودلي شوي دي یعنې علی حافاتها په هغه کنارو د دغې چینه باندې نو چار چاپېره سره ګلاسونه پراته دي ونمارق مصفوفه او په دغې جنتونو کې داسې تکیاګانې دي چې هغه قط کړي شوي دي نمارق جمع د نمرقتون ده نمرقه وي بالغ ته او تکیا ته نو هغه ټولې تکیا دپاره برابر کړي دي وزرابي مبسوسه او په هغې کې قالینونه دي چې هغه غوړولي شوي دي زرابي هغه سوزنۍ دي او هغه قالینونه دي چې هغه ټولې غوړولي دي او جنتیان به په هغې باندې کښېني نو الله رب العالمین فرمایي هغې ته به داسې نعمتونه میلاویږي افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت اوس الله رب العالمین بیا خپل دلایل هغه دوی ته ذکر کوي چې ګوره دا جنت میلاوېدل او د جهنم نه بچ کېدل دا به هله کېږي چې ایمان راوړئ او که تاسو کې ایمان نه نو دې نه محروم وئ او د ایمان نه چې انکار کوئ نو د هغې دپاره د قدرت دا دلایل الله تعالی پیش کوي افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت آیا نه ګوري دا کسان دې خبرې ته په طرف د اوښانو باندې څرنګې پیدا کړي شوي دي دا عجیب الخلقت چې کوم دی نو هغه ځناور دی ښه وایي چې کله روان شي او ځان سره دومره اوبه سټور کړي چې که لس ورځې ورته بیا اوبه نه میلاوېږي نو بس هم دی خودکفیل دی او نور د هغه چې کوم صفات دي او د هغه چې کوم عجیبه خصوصیات دي او کوم جفاکشي ده په هغه کې کندو کندرو کې او په هغه صحراګانو کې سفر کوي الله وایي دا زما مخلوق دی او نه ګوري دوی په طرف د اسمان باندې چې څرنګې پورته کړی شوی دی دا اسمان او نه ګوري په طرف د غرونو باندې چې څرنګې ودرولې شوي دي دا غرونه او نه ګوري په طرف د ځمکه باندې چې څرنګې غوړولې شوې ده دا ځمکه وایي چونکې قرآن د عربو په محاوره باندې نازل دی او عربو کې چې یو سړي به سفر کو نو بس دقه څلور څیزونه په نظر راتلل ښه په صحرا کې به روانو نو لاول خو به هغه خپل اوښ لیده ځکه په اوښ باندې خو به سور او چې بره به یې کتل اسمان ښکاري لاندې ګوري ځمکه ښکاري او دایه بایه ګوري نو غرونه ولاړ دي باقي هېڅ شی نشته ښه چټ یل میدان دی بواد غیر ذي زرع نو الله تعالی فرمایي دې د دې نه چې کوم دی تاسو زما خدایي او زما چې کوم دی قدرتونه هغه معلوم کړي ایمان راوړئ فذکر انما انت مذکر پس نصیحت کوه اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوتا دا اثبات د رسالت دی او په تحقیق سره ته هم نصیحت کوونکی دوی ته لست علیهم بمسیطر او نه ته پیغمبر علیه السلام په دوی باندې جبر کوونکی مسیطر ته په دوی باندې سو مسلط خو نه چې مجبوره کوي او ایمان ته به راولي موار به نه الا من تولى وكفر لكن هر غسوک تولا چې هغه مخ واړی
او کفر اختیار کی یو سړی مخ واړی او د دین نه چې کوم نه د هغې نه واپس شي نو بیا د هغه دپاره الله رب العالمین علاج را لېږلی دی چې دعوت ورته ورکړي او نه مني نو آخر کې بیا د هغه د جهاد دی او دا جهاد چې دی دا یو سزا ده خو دا عذاب اصغر دی او په آخرت کې بیا عذاب اکبر دی الله رب العالمین فرمایي چې کوم سړی مخ واړی او کفر اختیار کی نو بس سزا به ورکوي دی دلته الله رب العالمین العذاب الاکبر آخرت کې بولا الله تعالی عذاب اکبر ورکوي لوی عذاب به ورکوي او دنیا کې چې دی هغه عذاب اصغر د مجاهدینو په لاس باندې دی ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم بیا الله رب العالمین دا هغه معاد تذکره وکړه چې په تحقیق سره خاص په طرف زمونږ باندې واپسې د دوی دا ایابهم یعنی مرجعهم او بیا په تحقیق سره په مونږ باندې حساب کتاب د دوی دی نو دې دی کې هم دا تقدیم چې کنه ما حقه تاخير دا مفید د پاره د حصر او اختصاص دی هغه خبره مخکې کړې ده او اسم مؤخر دی الله تعالی وی د دوی دا واپسی او د دوی دا حساب دا صرف دا زما ډیوټي ده زکو بل څوک دا کار نشي کولی. صدق الله.